نو به هر حال دا ټول ذکر دی الله لا اله الا هو. نو د عبادت به صرف د چا کېږي؟ د الله تعالی. اوس عبادت څه ته وایي؟ دا به هم زده کول غواړي. الله به د آیت الکرسي د دې معنی حق ادا کېږي، خو بیا سورة الفاتحه کې وایو خیر دی. لایق د عبادت صرف الله دی. عبادت د بل چا دپاره نه کول روا دي نه منل روا دي. عبادت د بل چا دپاره نه کول روا دي. یو سړي د بل چا عبادت ونه که خو ویې منسته چې نه ټیک دی د بل چا عبادت هم نو هم کافر کېږي. پوه شوې؟ عقیده خو ډېر ضروري شیز دی. موږ وایو مړه خپل کار به کوي عقیده. دا خبره به تاسو اورېدلې وي. دا خو ټول مولیان وایي چې ذکر کوي، ټول مولیان وایي چې پټکي وخی یا ګیرې پرېږدئ، او ټول وایي. نو دا خو ټول یو شی دی. خبره د عمل نه ده، خبره د عقیدې ده. دا چې فرق دی نو منځونه خو ټول کوي، ګیرې ټول پرېږدي، زکاتونه او دغه خبرې خو ټول کوي. پوه شوې که نه؟ د اعمالو چې دا نه کوي نو څه به کوي؟ او مجال شته چې د عقیدې خبره وکړي چې غلطه یې د هغوی. نو مونږ وایو چې دا فرق راځي دا د په څه کې راځي؟ دا د عقیدې په اعتبار سره راځي. نو دا اعتراض هم غلط شي چې بعضې خلک وایي چې خلکو د امامانو دین څلور ټوکړې کړی. وي څلور امامان، نو دا وی دین څلور ټوکړې شو. نو دین څلور ټوکړې شوی نه، دا خو اعمال دي. تفریق چې راځي او ټوکړې ټوکړې کېدل دا د عقیدې په اعتبار سره راځي. نو عقیده خو د څلورو امامانو یوه ده، نو دا یو دي په حقیقت کې. پوه شوې که نه؟ که په ظاهر کې ته جدا جدا ښکاري، نور جوابونه هم شته، خو په هر حال د هغې ضرورت نشته. تاسو ماله د کمې داسې پیسې راکوئ چې څه درته ووایم. هغه ماشاءالله د پکې نشته. نو البته دا په پړه کې وایي چې استاد دا ووایي او دی ولي او دی ولي. دا خو د ده شان سره نه ښایي، دا د محراب د شان سره نه ښایي، او دا د پټکي سره نه ښایي، او دا د ګیرې سره. بس څوک څه به د پده باندې لګي، څوک څه او څوک څه. خو آخرت خو شته که نه؟ دا ټول اختلافات به بیا خدای پاک هلته څه کوي؟ دفع کوي، بیا دا به ختموي، فیصلې به کوي. بلا داسې خلک به چې موږ ته به پته نه وي، یا په ظاهر کې موږ وایو چې دا زمونږ ملګری دی، یا به زمونږ دشمن، یا به مر وباسي، یا پټ دشمن نارینهو کې او زنانهو کې. شیطان خو ښکاره دشمن دی، دا هر چا دی. الحی القیوم، خدای پاک الحی دائم الحیات دی. خوي همیشه نه ژوندی دی او همیشه به ژوندي. داسې وخت دای تصور نشته چې د خدای پاک نه حیات نفي شي. همیشه نه دی، همیشه به وي، ذات یې او صفات یې. داسې عقیده به لرئ. بل تعبیر د دې عقیدې نشته. نو ځکه یې مونږ په داسې الفاظو سره تعبیر کوو. او واجب الوجود دی. د الحی معنی یوه څه ده؟ واجب الوجود مطلب دا چې په خپله موجود دی، په خپل وجود کې هیڅ چاته محتاج نه دی. او د خدای پاک نه علاوه چې څه دي، نو دا په خپل وجود کې خدای پاک ته څه دي؟ محتاج دی. واجب الوجود، ضروری الوجود دی. خدای ما که خدای نه وي نو هیڅ شی به نو دا مطلب دی. پوه شوې که نه؟ لکه چې انسان نه وي، ونه بوټي نه وي، بیا سم نه وي، چې نور راوخېږي سوری هم نه وي. نو په دې خدای پېژندلی شي. نو الحی او ژوندی ذات چې نو هغه لیدلم کوي، اورېدلم کوي، کتلم کوي. دا نور صفات سره په خپله راغله. مونږ وایو چې مخلوق د خدای پاک د ارادې نه بغیر هېڅ نشي کولی، او خدای پاک په خپله اراده هر څه کوي. څوک په هغې کې رکاوټ نشي اچولی. پوه شوې که نه؟ او نه څوک الله پاک مجبوره کولی شي چې دا کار به خامخا کوي، او نه یې مجبورولی شي چې دا به نه کوي. په الله پاک باندې لزوم او واجب د چا دپاره نشته دی. که په ځان یې څه شی لازم کړی چې ته دونه رکاته وکړې، زه دې بخمه، توبه وباسې، زه یې قبلومه، دا فضل دی په مونږ. دا څه دی؟ فضل دی. او که ګناه یو سړی کوي، سزا ورکوي، نو دی عدل دی، دا ظلم نه دی. نو الحی همیشه ژوندی دی. او القیوم قایم بالذات دی، په خپله قایم دی، په خپل قیام کې هیڅ شي ته محتاج نه دی. او یا الحی واجب الوجود، القیوم واهب الوجود، په خپله موجود دی او اشیاء لره ژوند ورکوونکی دی. او قایم دی په تدبیر دو ما سوا د الله چې څه دي د دې دغه اختیارات او
پیدا کول او لویول او مړه کول او ختمول ریزه ریزه کول هر څه چې دي چې سو سره کوي نو دا ټول څوک کوي الله تعالی کوي ها لا تأخذه سنة ولا نوم دا د خدای پاک ژوندی دی او قیوم ذات دی ها نو دا د دې تایید دی خدای پاک باندې نه پرکالی راځي نه خوب ولې دا ژوند کمزوري کوي حیات څه کوي کمزوري کوي نو چې حیات کمزوري شو نو قیام به خپل کمزوري شي چړې سي ود شي بیا څه کولی شي نگرانی کولی شي د څه شي بیا هونه شي کولی کنه ها نو په خدای پاک وي نه پرکالی راځي نه پیسه راځي نه په خوب راځي ها نو ان شاء الله چې نور معنا د آیت الکرسی ردی متعلق بحثونه هغه بیا آینده جمعه کې پټیم باندې راځي د قیامت کې به خدای پاک بعض خلک ودري ها او تبوي چې تاسو دا بد انجام د دې وجنه دی ذالک بانکم اتخذتم چې تاسو به د خدای آیاتونه ټوکې ګڼل اینه ضرورت به نه کړي چې په دې عمل پکار دی یا ګینه څه پکار دی عقیده پکار دی یا داس د کول پکار دی یا ګینه د کار شي دی بیا په تپوس کیږي په دې ثواب میلاويږي دا چل کیږي نو تبوي چې تاسو دا بد انجام د دی وجنه دي چې تاسو به دا ټوکې ګڼل ها او تاسو به تکبر کو تکبر ځان به موچت ګڼل چې موږ ته دې شي زونو ضرورت نشته بس واسکټ پکار دی نه خوشتا کزه لاس پیر آیت و ابن سو چلو شو په دې خو واسکټ نه جوړي اما ته د چای روټي ضرورت نو بالا بنگلي می دی او پټي می دی او داشي او که په 100 روپۍ لیټر شي ما سره پیسې شته نو تا وی چیرې زر پیری قرآن خلاص کې یو لیټر تیل په نه میلاویږي نو مړه په دې سکو نو زکه دې اوس دا بد حالت دی زکه داسې وخت براشي چې بیا بستا نه دا ټریکټر پکاريږي نه دا زمکی او مطلب دا ټول خدای سره چا دی د الله تعالی دی ګره ها او هیڅ شی به بیا ته پکار نشي چې تا دې شي ته توجه ورنکړه نو کتا سو ته دا ضروری کار ښکاری او څنګه ما دا خبر وکړه نو دا هم د بیا ویل کیږي چې تاسو ته وینا شوی و تاسو ته شوی و وینا شوی و دا مونږ چې څه کوو مخکې لیکلی شوی دی او په دې ساتي لیکي ها پوه شوې او تاسو په خپل ژوند باندې سوچ وکړه نو مخې ته چې څه مسلې راځي نو اکثر د هغې نه مخکې خدای پاک سړي ته خبر ورکړي چې یاره ته دا تدبیر اختیار کړي او خدای پاک مطلب دا دی تا خدای پاک ته علم دی چې یاره دی دا اختیاري یا نه اختیاري څه چل کېږي خو هغه حجت پتا باندې د هر فعل څه کېږي تعمیږي ګورې ښه چې ماشومې نو مور او پلار یې دله پیدا کړي وي دا شی مه خوره دا شی وخوره او دا مه راخله او داسې که داسې که داسې که بیا چې ورو ورو غټېږي نو څنګه چې جسمانی ضروریات دي داسې دینی ضروریات نو جسمانی ضروریات خو د روحاني ضروریاتو نه ضروري نه دي ښه مونږ چې بوډاګان شو بیماران شو نو مړه شو خدا ګیله نه کوو چې خدای پاک ولې دې بیمار کړم دا خو د دې خبرې دلیل دی چې ایمان دا د جان نه څه دی ضروري دی مړه شو خدا نه وایو چې بس خدای پاک ډېر دی تنګ کړم او ډېر دی دغه کړم او بس مونږ یا الله شته او الله ډېر ښه دی او الله ډېر لوی دی او دې سیلې او په آخرت کې میلاویږي ښه نو